چې 28 نمبر په دې لیکلی دی دا بس نن نه دی راوتی. مونږ ته هلته کې معلومات راغله هغه سکول ته مونږ تللي چې دا تقریبا 20 سال 25 سال مخکې دا ګاډي اخیستلې شوي دي. دا به د کمې زمانې پرون ما په مندڼي کې انټرویو کړی دی نو یو کس راته لګي یو مشر چې د نوح علیه السلام د زمانې بسونه دي. سوال درنه دا کوم چې پولیس نن راویښېږي دوی 10 کاله مخکې کال مخکې 15 کاله مخکې ولې نه راویښېدل چې دا دوه ګولالي کې جانونه محفوظ شوی وي او دوی د دوی تعلیم نه د پرایویټ سیکټر نه یو بزنس جوړ کړی دی چې رډي سړي عمر څونه دی ډرایور انصاف په بالکل کیږي 100% په کیږي چې ونه شو دا به موږ بیا ځان ته بې ایمانه تصور کوو خو مالک دا پکار دی چې ډرایور لا ښه پوره تنخواه ورکوي چې کم ډرایور ته عامه تنخواه میلاویږي پکاره چې پوره تنخواه غله ورکوي چې اوس هغه ډرایور عام 30-40 تنخواه لي او د 15,000 والا ګوري نو دا پر دې کورونه ورانیږي نه. عمران صاحب د دې سره ډرایوینګ لایسنس شته سړی پروفیشنل ډرایور دی کنه بدوی چرته کې لارې نه رانیولې او ګاډي ته کېنولې. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگر خان ما دا وخت په 400 کې په سټي پولیس سټیشن کې موجود یم. 2 ورځې مخکې چې د 400 په کولاډیر چوک کې کومه واقعه مخې ته راغلې وه چې د نیو اسلامیه پبلک های سکول بس د مندني په یو 2 ماشومانو باندې چې خور او ورور په خپل میچ کې په هغوی باندې ختلی دی هغه شهیدان شوي دي. په دغه سلسله کې راغلی یم د تاڼې د ایس ایچ او سره به خبرې کوم دلته کې به د انویسټیګیشن افسر سره خبرې کوم چې هغوی کوم نتیجې ته رسېدلي دي او چې هر څونه حقایق دي هغه به ستاسو مخې ته راوړم. موږ سره اوسئ. قدرمنو کتونکو دا وخت ما سره د سټي تاڼې ایس ایچ او عمران صاحب موجود دی. کاروایي کړې ده د سټي پولیس سټیشن او دغه چې کوم د بس ډرایور هغه ګرفتار کړی دی دغه حقایق ستاسو مخې ته ږدو. عمران صاحب ستاسو د وخت ډېره زیاته مننه کوم دا راته ووایئ چې ملزم هم ګرفتار کو د واقعې په حوالې سره څه موقف مخې ته راغلی. بسم الله الرحمن الرحیم. داسې ده چې دا کومه واقعه شوې ده دا ډېره انتهایی افسوسناکه واقعه ده او هغه ماشوم او د هغې خور ته خدای ګواه دی که یو سړی هم کتی شي چې یاره ولې داسې کار وشو. زه په خپل بنا باندې چې کله دا کار وشو نو موږ موقع ته لاړ شو هغه ګاډی موږ د موقع نه راوستو تفتیش زموږ روان دی انشاءالله چې څه حقایق دي به تاسو ویم نه او دې باره کې بیا مطلب دی چې ما د خپلې تاڼې په ایریا کې چونکې زیات تر سکولونه زموږ د دې سټي تاڼې په ایریا کې دي په مردان روډ باندې په غني خان روډ باندې چې ډېر هغه ډېر غټ سکولونه دي لکه پېښور ماډل شو پېښور ملینیم سکول چې کوم شو دا دی او داسې دا نیو اسلامیه شو نو زیات تر بسونه په دې کې غټ بسونه دي کې دوی استعمالوي. دوی له موږ یو نوټس هم ورکړی دی انشاءالله په دې باندې موږ کار هم شروع کړو. دوی سره چې کوم ګاډي دي دوی به یو د دې ګاډي فټنس موږ ته راوړي. د دې فټنس نه علاوه به چې کوم ډرایور حضرات دوی سره دي هغه به د دوی موږ ته ایج د هغوی موږ ته فټنس اوس دوی سره زیات تر چې کوم ډرایوران دي هغه 60+ دي. نو زه دا نه یم زموږ دپاره قابل احترام دي بزرګان دي موږ دا نه ویو چې د هغوی د تضحیق وشي یا د هغه په یو خبره موږ داسې وکړو خو زه ویم چې یو سړی 60+ شي او د دې ګاډي دا بډي ته څو ګوري دا 20-25 فوټ 30 فوټ پورې دا یو ګاډی دی. نو اوس دا ګاډی مینټین ساتل لکه هغه مخکې مطلب دا دی چې د هغه هر څه دغه ساتل دا ډېره ګرانه خبره ده. بل اوس چې کوم دی چونکې موټرسایکل هم دي رکشې هم دي په روډ باندې ډېر زیات رشم وي زما خو خپله دا اصول دی چې زه دې خلکو سره په دې کې هېڅ قسمه ګزاره ونه کوم د دوی ټول هر څه زه نوټ کوم دې ته ما نوټس یې کړي دي به راشي انشاءالله یو به موږ سره د خپل سکول د بسونو تعداد د بسونو د هغې چې کوم د بریکو د هغې کوم فټنس سرټیفیکیټ چې ورته موږ ویو دوی به دا ما له راوړي زه به دا ویریفای کوم د هغې نه بعد به انشاءالله دوی داسې کار کوي ځکه چې په دې کې ماشومان لکه اوس دا ګوره دا 2 قیمتي دا اوس ګوره دې ته خدای ګواه دی که سړی کتیم شي دومره پورې لکه افسوس د مندني خلکو ته ډېر زیات په دغه کې دی کې هغه بیا داسې ده چې لکه دا سکولونو والا ټول به انشاءالله زه راغواړم ودین دی ویک کې به انشاءالله زه میټینګ کوم او دا سیستم دوی ته ټیک کوم. بل دا غټه خبره ده دوی چې کوم د دې ترانسپورټ په مد کې دوی کوم پیس علي هغه دوی د بالکل د نیو ګاډي علي نوې ګاډی چې لکه مطلب دا دی چې نوې ګاډي پیس د هغې او چې دوی ګاډي وګوري هغه داسې چې یو خو زیات تر په دې باندې نمبر پلیټ نه دوی لیکلي 25 نمبر 23 نمبر 28 نمبر اوس د 28 نمبر بس چې په دې نمبر نه او دې څه وقعو کې نو د 28 نمبر په په کم ځای کې ګورم چې دې موږ سره رجسټرډ نه دی دې په ایکسایز کې نه دی. سوال راځم جی بخنې سره
چې 28 نمبر په دې لیکلی دی دا بس نن نه دی راوتی مونږ ته هلته کې معلومات راغله هغه سکول ته مونږ تللي چې دا تقریبا 20 سال 25 سال مخکې دا ګاډي اخیستلې شوي دي دا به رقمې زمانې پرون ما په مندني کې انټرویو کړی دی نو یو کس راته لګی یو مشر چې د نوح علیه السلام د زمانې بسونه دي سوال درنه دا کوم چې پولیس نن راویښیږي دوی 10 کاله مخکې کال مخکې 15 کاله مخکې ولې نه راویښېدل چې دا دوه ګولالي قیمتي جانونه محفوظ شوی وي داسې ده جي زه تاسو پوه کوم دا نوح علیه السلام دغه خبره نه ده دا جی ټي اس چې کوم و ګورنمنټ ترانسپورټ سروس چې و هغه وخت چې نیلام شو هغه نیلام دا بسونه ټوټلی چې کوم دی نو دا د سکولونو والا هایر کړل که تاسو پېښور کې وګورئ که چاهده کې وګورئ لکه د هغې دغه دی چې تعداد پکې د ماشومانو زیات راځي د دوی ته پکې پیدا زیاته میلاویږي اوس به داسې نه انشاءالله اوس به داسې ځکه نه چې یو سړی د سکول د ماشوم نه 7000 8000 او 5000 روپۍ پیس علي ترانسپورټ پیس علي که نه نور خو دوی هغه پیسونه خو بېله خبره تره ده نو دوی به اوس دا به انشاءالله داسې نه کوي دوی به اوس باقاعده دوی له به ښایسته مزېدار ګاډۍ ورکوي که نه ورکوي نو بالکل به دوی دا څومره دا مزدوري او ګټه کوي که نه او دوی د دوی تعلیم نه د پرایویټ سیکټر نه یو بزنس جوړ کړی دی نو دا به انشاءالله دوی ته کم شي اوس دا به ته کم شي که دوی فرض کړه انکیس د یو ماشوم حق شان خیال ساتي چې څنګه یو مور او پلار د کور نه راولېږي چې یو بچی چې ما سبق لوځي چې راشي د دوی د سکولونو د بسونو او د دوی ټرانسپورټ دومره نظام خرابي چې یو خو هغه 2 غنټې لیټ رسي اوس د دې ځینه د هریچند د منډړي بزاته ویم چې 2 نیمه غنټې فاصله دوی کور کوي نو دا څومره فاصله شوله دا د څه وجه نه د دوی د بسونه چې کوم دی نو یو خو دا زاړه دي که دوی دا وایي چېرې په دې کې مطلب دی چې موږ سټاپونه زیات دغه کوو یو بېله خبره تره ده چې ګاډی مطلب مزل کوي که نه نو سټاپ د سټاپ دومره فاصله خو نه جوړېږي بهرحال الله دې پکې خیر واچوي موږ مخکې په دې باندې ایکشن اخیستی او اوس خو انشاءالله سټریکټلی ایکشن په دې باندې یلو دوی ته به زه یو کرایټیریا جوړوم چېرې ستاسو به داسې دا ماشومان دا یو انتهایي قیمتي اثاثه ده لکه د یو مور پلاره یو بچی چې هغه په هغې باندې هغه څومره خوارۍ څومره تکلیفات دغه شي او د یو اکسیډنټ ته لاس هغه ایکسپایر زمونږ په پارټ باندې د پولیس په پارټ ایز ا انچارج د تاڼې چې د څه قسمه هیلپ زمونږ نه غواړي په کوم قسمه هیلپ دی غواړي زه 24 هاور اویلیبل مرادي شي چې څه قسمه خبرې پرچم ورکړې ده ګاډی مې ته مودرولې دی نورم دین علاوه چې څه قانوني کاری ان شاء الله زبغه 100% برابروم عمران صاحب یو سوال در نبل دا کوم چې پرچا تاسو خپل سایډ نه کټ کړی دا کوي نو سره په ډرایور باندې راکنه په سکول په مالک باندې هم دا ګوره دا سیده جی چې دغه وخت کې خو لکه د سکول د مالک نو کنه دا ډرایورو نو اب موږ ځان سره په تفتیش کې شاملو دا مالک دا ټول د دې چې ګوره څومره د دې چې کم دا چې دا ګاډي د فټنس سرټیفیکیټ ورکړي ځکه چې په سکول کې د دوی د ترانسپورټ یو اتورایز پرسن هغه اتورایز پرسن به دا به د انشور کوي چې زما د ګاډي کې دا کم ماشومان زی د ټایر د بریکو د آیل د لایټ دا د روډ باندې تلو قابل دی یس یا نو د دې نه بعد نو دې کې ور سره وځه ترانسپورټ چې کوم چار دي امزرا غواړم چې به په کوم حساب باندې تاسو دا ګاډي د روډ ته استلې دي آیا د بریک پیل شوی دی چې دا اکسیډنټ شوی دی دا به ما تکلیر کوي کنه خپل ته سی سی ټي وي کیمرې لګیدلې دي خو به تاسو خیر ریکارډ دا غیر راوړی زه ما دا به ان شاء الله کلیر شي زمونږ تفتیش روان دي او دار ته زه د خدای په ذات قسم خورم چې په دې کې زمونږ هیڅ قسمه دغه نشته دغه ماشومانو باندې چې څومره زه خپیم دومره په خدای گواه دی که څوک خپي منګ هم د علاقې خلک کی ضرورت دا ایمانی خبره کوم چې دا غوی د انصاف لپاره چې کم ځای پورې دوی وي زه اویلیبل مسره بزم عمران صاحب د دې خاورې نه چې چرته کې تاسو ډیوټي وي دغه پولیس سټیشن هر بچی تاسو خپل بچی دی دغه هر بزرګ تاسو خپل بزرګ دی درته و چې رډي سړی عمر سونه دی ډرایور هغه اوس کوم زمونږ تفتیش ولري هغه اوس هغه پول ډیوټي شروع ده هغه لته دی اب راشي زه به تاسو سره شیر کوم ان شاء الله زه به تاسو سره هغه مسلم شیر کوم او ما تاسو ته ویل چې خدای گواه دی لکه ولی بده کې وسړی دغه کوي اس قسمه گزاره به د دې قسمه خلکو سره نه کیږي دا زما تاسو صحیح عمران صاحب اخیری سوال درنه دا کوم چې عام طور مونږه کتلی وي په داسې کیسونو کې هغه 2-3 ورځې ګرما ګرمي وچلیږي بیا هغه دباو کینی څنګه غړی چې د ماشومانو سره باندې پلار سره به انصاف وشي کنه تاسو ته وایم جی زمون خو ان شاء الله چې انصاف پور سره بالکل کیږي په دې ټوله دنیا خپه ده په دې باندې هر طبقه کوم جگہ دی ټول خبرې په دې باندې یوازې دا نه ګڼي چې دا صرف د پولیس ډپارټمنټ لپاره په دې کې هر یو کس خپه دی انصاف په بالکل کیږي 100% په کیږي چې ونه شو دا به موږ بیا ځان ته بې ایمانه تصور کوو صحیح یو اخیری سوال د عمران صاحب کومه
د دې بسونو په حواله سره دغه بسونه نن هم په دې سړکونو باندې روان دي تاسو خبره چې کمرونه غټ بسونه دي نو دغه حواله سره خو تاسو خپل دغه واضح کړئ چې موږ به کریک ډاون کوو زه به ګوره چې دا سیدا کار دی چې مالک ته پیسې د میاشتې د 100 لک روپۍ لی نو دی به د سیستم ټیکولو ذمہوار نه دی به صرف بس پیسې لی دی به صرف رنټ ته ناست چیرې ماته به پر منت 40-50 لک روپۍ رنټ ملاویږي او زه بس مطلب د دې خو د ماشومان د پرې ته باقیږي نه داسې بنئ دا پکار دي چې ډرایور لا خو پوره تنخواه ورکوي چې کم ډرایور ته عامه تنخواه ملاویږي پکار چې پوره تنخواه غله ورکوي چې اوس هغه ډرایور عام 30-40 تنخواه لي او د 500 والا ګوري نو دا پر دې کورونه ورانیږي نه ولې بنوړي بس ورانیږي کنه دا څه ان شاء الله چې بالکل نه صحیح عمران صاحب د دې سره ډرایوینګ لایسنس ټار سره پروفیشنل ډرایور دی کنه بدوی چرته کې لارې رانی ولې ګاډي ته کینول دا سیده جی کنه چې دا چې تفتیش ولا راشي کنه نو اب تاسو ته ان شاء الله دې غار سوخی لیوینګ لایسنس په مو سره ځکه دومره خو به د سکولونو ولې چې دې کم کس خیر کوي کنه لازمي خبر لایسنس به چیک کوي دا عمران صاحب چې یو ګاډي ته نمبر پلیټ نه او په کولیام سړک باندې ګرځي نو ډرایوینګ لایسنس پر هغه سدون زما خیال دوی لغټه مسله خونه تاسو خو ما کلیر کړه چې دا 25-26-28 ولا کتابه ختم شي هر یو سکول ته به د خپل چې کم د ایکسایز طرفه نمبر الارټ شوی دی عقب وته لګیدلی سکول د خپل نمبر لګی خو چې کم د سرکار طرفه دی او په دوی بای پورس لګی بای پورس ان شاء الله لګی ښا ټیک